نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې درد راغی، 14 ورځې نبی علیہ السلام بیمارو. صحابه به تپوس لتله راتله. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی، د نبی علیہ السلام په سر باندې لاس کېښود، د الله پیغمبر ستا خو ډېره زیاته تبه ده. نبی علیہ السلام وی د الله بنده په ما باندې تبه دومره سخته وي، په تاسو کې چې 2 کسان باندې څومره وي. لکه مثلا په من کې یو انسان 104 تبه وي که نه، نو د پیغمبر تبه 208 وي، 208. داسې د هغې دا تبه د پیغمبر نبی علیہ السلام به چې بیمار شو نو هغه به ډېر سخت بیمار و، ډېر تکلیف به وکړي، ډېر زیات. نو د هغې تبه ډبلی وایي ما ته ویل چې تبه، وایي ما ورته ویل د الله پیغمبره بیا خو به ستا اجر هم زیاتي. ویا و که نه اجر به هم زیاتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت ته نه شو تللی. 17 منځونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیا په کور کې کړي دي. یو ورځ نبی علیہ السلام وی ما جماعت ته بوځئ. علي و عباس دا نیولی و، دی خصوصي خدمت لبیا ناسو. نبی علیہ السلام د دې نورو بیبیانو نه اجازه مو غوښتله، وی که ستاسو خوښئ او ستاسو رضای د بیمارۍ د ورځې به زه د عایشې رضی الله تعالی په کور کې تېرې کړم. هلته به دا ماشوم هم وه او بل دا وه چې دا اولاد هم نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دلته به زه دا بقایه ورځې تېرې کړم. هغو ته اجازه ورکړه. او خو د انصاف یو نمونه وه. علي و عباس رضی الله عنهما دا داسې نیولی و، لاسونه یې پې ورچولي، جومات ته راوستو. نبی علیہ السلام په منبر کېناستو او نبی علیہ السلام وایي صحابو ته تقریر کوي، وایي ان الله خیر عبدا، الله تعالی یو بنده لره اختیار ورکړی دی چې ته دنیا غوره کړې او که آخرت غوره کړې. صحابو ورته وایي د الله پیغمبره دې بنده کوم ځای غوره کړو؟ نبی علیہ السلام وی هغه فاختار ما عند الله، هغه څه یې غوره کړو چې د الله سره دي، آخرت یې غوره کړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا په ژړا شو. صحابه وایي موږ ویل چې دا بوډا ژاړي، دا خو چې کوم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا اوس ولې ژاړي؟ خو نبی علیہ السلام خو د یو بنده قصه کوله، د یو سړي قصه یې کوله او قصه وشوه که نه. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خلکو ته کتل. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دې خلکو ته وی د الله بندیانو دا بل څوک نه دی، دا بنده دا نبی علیہ السلام دی. دا چې وایي نو دا پخپله دی. نبی علیہ السلام ورله تسلي ورکړه او بیا نبی علیہ السلام عجیبه خبره وکړه. بیا ما سره چې چا هم احسانات کړي دي، ښېګړې کړي دي، ما ټولو له بدله ورکړله، خو د ابوبکر د احساناتو بدل زه نشم ورکولی، دومره احسانات یې ما سره کړل. واقعي چې دا ابوبکر صدیق وی ته ما داسې احسانات کړلي چې دا نشم پوره کولی، ما پوره نه کړه. او بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړه، وی چون کې غیر چاپیره کورونه دي، د هر چا دروازه جماعت ته لګېدل ده، ټول خلک به خپلې دروازې بندې کوي او هغه به نور نه کولاوهئ، د ابوبکر دروازه به صرف کولاوي. دا اشاره وه چې زما نه وروستو خلیفه به ابوبکر رضی الله عنه. ټولې دروازې بندې شوې. دغه تسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل بیا ډېر سخت بیمار شو. بله ورځ راغله، سخت بیمار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زیارت د ورځې د ماښام لمونځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جومات کې وکړه چې بیرته راغی، بس بیا منځونه نه تللی. 17 منځونه، یو د زیارت یعنی د جمعې د شپې د ماسخوتن، بیا د جمعې ورځ ټوله، بیا د هفتې ورځ ټوله، بیا د اتوار ورځ ټوله او د پیر د ورځې د سهار منځ. نو 17 منځونه شو. دا 17 منځونه نبی علیہ السلام بیا جومات ته لاړ. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویله چې ما جومات دغه مخکې چې کله جومات ته بولی و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته په جومات کې دا خبره وکړه، وی که چا په ما باندې څه حقونه وي د نصیحت یې وکړه که نه، سر یې په کپړه باندې سر تړلی و. او نبی علیہ السلام وی که چا په ما باندې څه احسانات یو زمانه بدل اخلي نو زه حاضر یم، او زه به د هغه چا سره مینه کوم چې چا زمانه بدل واغستو. وی چا ما چا ته کنزل کړي، ما چې نبی اسلام خو نو کړ، خو هسې یو دوي ما چا ته بد رد ویلي، ما څوک وهلی، نو زمانه نن بدل واخلی، په منبر ناست یم
او مال سزا را کوي. ټول صحابه جاړي خټکیږي د جړانا او چې دا من پیغمبر خو من سره څه کړی. یو صحابي الته پاسېدو، اسید ابن حضیر رضی الله عنه پاسېده، وې دا الله پیغمبره ما سره د زیاتې کړې زه بدل اخلم. ټول صحابه ته حیران شو چې دا څنګه پاسي، قارم ورته غسم ورته چې نبی علیہ السلام کو چار سره ظلم زیاتې نه دی کړی. هغه وای ما سره ثبوت دا دی چې یو ځل ته د جنگ د پاره دا ګروپونه جوړول او تا زما د شال رسې گزار را کړو، زما د شاد رسې واله و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټیک ده بس بدل نه واخله. چې را روانو علي ورته ورمخ کې شو، وې زمانه بدل واخله، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سم وایا بل را مخ ته شو. او کاشر رضی الله تعالی عنہ ورته وې زبه هر ورځ تعالی د الله نه سوال کوم چې الله تعالی په جنت کې اعلی مقام درکړي، خو د نبی علیہ السلام نه بدله ماخله. او هر یو ورته زمنګ نه قصاص واخله کنه من مړه خو نبی علیہ السلام نه بدل ماخله. هغه صحابي ویل نه چا مال گزار را کړی دی اق نه بدل اخلم، د بل چا نه اخلم، زه به دغه نبی علیہ السلام لازم. نبی علیہ السلام یې را پرېږده وایي چې راغې د نبی علیہ السلام مخې ته ودرېدو، نبی علیہ السلام ولې چوکم ورکړه، وې دا لخته واله او ما نه بدل واخله. وې هغه صحابي ویل نه د الله پیغمبره تا چې کله زه وهلی وم نو زما کمیس نه و، تا خو کمیس اغوستی، دا خو بدله پوره بدله نه ده، ستا کمیس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهربان هغه کمیس ویستو، وې زما نه بدل واخله. هغه صحابي چې څنګه کمیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویستو غاړې ورکړله او په جړا شو په چغو شو. نبی علیہ السلام ښکلی وای ما د دې ارمان کړی چې بغیر د کمیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زه غاړې واچوم، بل ترتیب نه راته، بس دا مې یو بانه وکړله. نبی علیہ السلام یې ښکلا او جړلې د ډېر وخته پورې. دا داسې صحابو د نبی علیہ السلام سره بې انتها مینه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ماسخوتن د مونځ کې بېهوشه کېده، ماښام مونځ خو یې وکړه بېرته راغی، بیا ماسخوتن کې د جمعې په شپه باندې بېهوشه کېده. نبی علیہ السلام وی زه د مونځ ټیم پوره دی، صحابه ویل او بیا بېهوشه شو، بیا به بېهوشه شو. آخر نبی علیہ السلام ویل چې نه کېږي، وی مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته حکم وکړي چې دې مونځ وکړي، خلکو له مونځ وکړي. عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویل د الله پیغمبر عمر ته ووایه، ابوبکر په زړه باندې نری دی مونځ به ونه کړي، د الله پیغمبر عمر ته ووایه. نبی علیہ السلام به ابوبکر ته ووایه مونځ وکړي. بیا ورته عایشې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو او تاسو زما ورور یوسف علیہ السلام له ای زنانو اغلم تکلیف ورکړو، اغم پریشان کړو، ما په تکلیف کې کوي چې زوی ما ابوبکر ته حکم وکړي چې مونږ وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې مونږ وکړي. لاړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مونږ ته ودرېده. په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیا چې کوم نه داسې څلک خشیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مانځه په ټیم کې وروته، چې وروته په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رستو کېده. نبی علیہ السلام میں مکانک په خپل ځای ودرېږه، په خپل ځای ودرېږه، مه راوستو کېږه. ابوبکر خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبره دې ته توجه نه کړله، راورستو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خی طرف ته ودرېدو، مکمل هم داسې نه ورستو شوی، سب آلته نو دې ته نبی علیہ السلام دې خی طرف ته ودرېدو. نبی علیہ السلام ګس طرف ته دغلته ناسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقا زینه قرأت شروع کو د کم زینه چې ابوبکر کاو. چې کله مونږ پوره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ابوبکر تا د چې ما ویل مره ورستو کېږه ته ولې راورستو شي؟ نبی هغه ابوبکر ورته وایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما کان لابن قحافه ان یؤمک یا رسول الله، د الله پیغمبره د قحافه د زوی د پاره څه گنجائش شته؟ د قحافه زوی د ابوبکر صدیق د پلار نو د قحافه زوی دا جرأت نشته چې ته یې وغه امامتي وکړي، ستا په موجودګۍ کې زه امامتي نشم کولی د الله پیغمبره. نن عزتمندو دغه خلک راله او وایي نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی او ناشنا خبرې کوي که نه د عید میلاد النبي والا. کله چې کوم نه وایي یاره بس
دم بدم پڑھو درود حضرت جی بھی یہ ہے یہاں موجود دای په دې پوسټرو باندې کړي وای دلته نبی علیہ السلام موجود دی او درود وای بس نبی علیہ السلام موجود دی غي اوري کله چې څنګه نبی عید میلاد النبی کې وای سنا ہے آپ پر ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ وی زمنگا دی مجلس تا دی میلاد تا اس نبی علیہ السلام را روان دے یو طرف تا وی حاضر ناظر دے ہر ځای موجود دے بل طرف تا بیا وی نبی علیہ السلام را روان دے نو څوک چې دلته یې کنه موږ داسې وایو چې را روان دی راځي چې یو ځل موجود دی نو بیا څنګه راځي خو عقل یې کار نه کوي بیا عقل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام که ستاسو خیالي که حاضر ناظر وی کنه بیا نبی علیہ السلام هجرت ولیکاو د مکې نه مدینې ته خو هلته مدینه کې مو مکه کې مو کنه نبی علیہ السلام شب معراج ته ولیږي خو هلته مو دلته د حاضر ناظر بیا کنه خدا عقل یې کار نه کوي او دارنګې دا خلک دیو چې کم دی نو هغه ځان له یو کار کتلی دی بیا عزتمندو داسې یو وخت راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل نشو راوتی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامتی کوله یو ځل د سحر مونځ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د پیر د ورځې اوس خبره کومه په کوم ورځ چې نبی علیہ السلام وفات کیږي د پیر ورځ ده سحر ټیم کې نبی علیہ السلام راښکاره شو چې راښکاره شو صحابه مانځه باندې ولاړ دي ابوبکر مخکې د قرأت کوي نبی علیہ السلام وخاندل نږدې و چې صحابه مونځ مات کړی وی خو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تاسو خپل مونځ کوئ نبی علیہ السلام صرف دروازې له لاړ نور طاقت یې نه و چې جومات ته ورغلی وی بیرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کور ته لاړ صحابو کې خوشحالي راغله صحابه خوشحاله شو او دا نبی علیہ السلام چې وخاندل ولې وخاندل ځکه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون دا چې کوم دی نو دا نبی علیہ السلام خپل شاګردان ولیدل چې هغه لښکر تیار شو داسې وخت چې یو ابوبکر مسلمان شو بیا داسې وخت راغی 4 کسان شو بیا داسې وخت راغی 82 کسان شو 2 اتیا بیا په بدر کې 313 شو بیا په احد کې 750 شو بیا په حنین کې 3000 شو بیا په تبوک کې 30000 شو بیا په حجۃ الوداع کې 1,44,000 شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دیو د مونږ لیدو خوشاله دو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وخندل دا هغه لمحه وا دا لک چې نبی علیہ السلام راوته ډاکټران لیکي طبيبان حکیمان چې اکثر مریض شکل ډیر زیات بیماری لږ وخت کې خوشي نو دا اشاره ده د مرګ ته هر یو مریض په دل اخیری لږ وخت کې لږ کېږي اکثر داسې کېږي نبی علیہ السلام دغه لمحه ولک خوشو صحابه ډېر خوشاله دي چې نبی علیہ السلام خوشوي دي ابوبکر راغی نبی علیہ السلام ته وایي د الله پیغمبره زما یو بیبي د مدینې نه بهر ده زه د هغې ملاقات لازم اوس ماشاءالله ته لږ خوشوي نبی علیہ السلام وی ځه کله چې دا غرمه شوه عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیا تکلیف شروع شو د زوال د وخت نه مخکې به تکلیف شروع شو د غرمې نه مخکې او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای زما ورور راغی عبدالرحمن ابن ابي بکر هغه سره لاس کې مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دي سینې ته وټټه لګول وا اکثر مریض خلکو د سینې ولې هغه داسې وای ما نبی علیہ السلام نیولیو دا شای زما د سینې سره لګېدلې وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عبدالرحمن ولیدو زما ورور وای او مسواک وسور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مسواک ته بار بار قتل خو بخلی سویل نشو دا ټیم کې سخت تکلیف وو وفادار زنانه د خاون په اشارات باندې پویږي عائشہ رضی الله تعالی عنها مسواک غواړي و نبی علیہ السلام سر وخزاو او مسواک غواړم عائشہ رضی الله تعالی عنها مسواک راوړ په خپل خپل باندې لګ داسې وجوب نرمي کی ځکه مریض نبی علیہ السلام و نبی علیہ السلام بغیر د وینځلونه هغه مسواک په خپل خپل مبارکه کې وو دیو جن عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وإذا زما خصوصیت ده چې ان الله جمع بین ریقی و ریق رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاړیو د نبی علیہ السلام لاړیو ځای شوی دي دا عائشہ رضی الله عنها خصوصیت او بیا نبی علیہ السلام باندې دومره تکلیف راغی یو کپڑا به لمدولا
په مخ مبارک به راخکله نبی علیہ السلام به لا اله الا الله الا ان للموت سکرات اے خلکو د مرګ ډېرې سختۍ دي مرګ ګورې ډېر سخت شی دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دا ګوته چوته کړله دقه د ماسپخین ټیم او د زوال ختم شو مکروه ټیم ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوته چوته کړله اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى او دا ګوته بس د الله سره لاړو ښکته او سترګې بره چت دغه شان پاتې شوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نساو قتل نبی علیہ السلام وفات شو دا عظیمه سانحه وه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو یو خوشبویي داسې خوشبویي خوره شوه وایي دا خوشبویي ما چرتم دا بوی ما نه دی لیدلی او چې کله بهر ته خبره ورسېده عمر رضی الله تعالی عنہ خو توره راواخیستله چې خبر شو وی والله ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د په الله قسمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی وفات شوی او که چا ویل من قال ان محمدا قد مات ضربت عنقه فاضرب عنقه وک چان ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات دي چټ به و منافقان خوشاليږي نبی علیہ السلام نه دی وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اسی به وشرا غلا عثمان رضی الله تعالی مکمل چاړه شوی د خبرې نشي کولای علی رضی الله تعالی عنهم یو ګټ کې ناس دی او وای به وش شو بار به وش کېدا او دا صحابه بد حالت شروع شو په مدینه کې ټول چغې دي په مدینه کې بد حال دی دیو جن انس رضی الله تعالی فرمایي په مدینه دوه حالات راغلي یو چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی ډیره غټه خوشحالي وه یو چې نبی علیہ السلام وفات شو ډیر زیات غټ غم و کله چې ابوبکر صدیق رضی الله خبر شو خو د مدینې نه بهر ته تللی نو په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا لری کړله حبری کپڑا وا هغه ته لری کړله او نبی علیہ السلام یې خپل ک ځینې خلک د دې ځنه ثابتې و ير مړې چې کوم نه خوذل بعضی کمبخت خلک هغه په دغه ټیم کې هغه چې کوم نه ډیر اهتمام کوي او بعضی مليان هم داسې دي په اهتمام سره دا رسم کوي او د ستاوی کوي د راځي سي کوي عزتمند دا کار ناروا دي بیا دې کې نقصانات دي اکثر خلک به وایي د دې پوزه خو څه کاغوا بعض خلک وایي شونډه کې شي شونډه خدای چای خوال ته به وایي شونډه کې داسې پټ سیدل دا کسی بیا خلک کوي لہذا دین از دې رسم نظام ساتل پکار دي او خلک ځان له دلیل نسی و یاره نبی علیہ السلام ابوبکر چراغي نبی علیہ السلام اخکار کو نبی علیہ السلام خپل کو نو ته مړ خپل اول خدا خبره ده چې دا نشتا او کنه ته چې د نبی علیہ السلام د ابوبکر په شان چل کوما نو بس چې مړ راځي بیا خپل وکنه پوره سنت باندې بیا عمل کوا خپلې کا خپلې بیا نه دیو جنا دغه نبی علیہ السلام له غسل نو ورکړل شوی هغه ټیم وګورئ نبی علیہ السلام له غسل نو ورکړل شوی دغه ابوبکر صدیق رضی راغی وای کتو خپل کړو دیو جنا خلک نیمه غنټه مخکې راوړي او دارنګ په سات مخکې راوړي هغه یو رسم جوړ شي او دارنګ یو نقصانات کیږي پای کې لہذا دین نظام ساتل پکار دي دا د شریعت خلاف خبره ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ډیر نرم دیلو خو چون کی چې کله وکتل چې ټول افرا تفریدا نو هغه خلک راجم کړه دا آیاتونه ویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نبی علیہ السلام محمد خو یو پیغمبرو کدی مړ شي یا د شهید شي نو تاسو بر دین نه وړئ او بیا ویل و ایها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوله محمد صلی الله علیه وسلم لاړو او من كان يعبد الله چا چې د الله بندگی کوله فان الله حي لا يموت نو الله ژوند دې باغ باندې مرګ ناراضي او دا انک میت و انهم میتون دا آیاتونه ویل د الله بندیانو قران ډک دی قران ډک دی چې پیغمبر وفات شوی دی اے پیغمبر ته بمری پیغمبر د مرګ نه خلاصيږي نه فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د دې وخت چون کې پر شوی د خدا واقع اوس نیمه کې نشو پرې خو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیمار دی فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام راو غوښتل دا ډیره نیازبینه لوروا نبی علیہ السلام ته په دې وخت کې څو ویل و هغه وخندل بیا ودا بیا راوختله په وخت کې ودا بیا څو ویل هغه لاول وجړل بیا په دویم ځل باندې چې ورته وخت کې څو ویل نو هغه وخندل الته وتا د امهات المؤمنین ورته وی د نبی علیہ السلام نور بیبیانو چې تا ته د نبی علیہ السلام څو ویل هغه وی
وی دا راز دی ځکه که نبی علیہ السلام په زور بیا ولې نه وایي خو چې ماته په پټ وایي نو دا راز دی دې وجه نه داسې تاسو ته نه وایم خو چې کله نبی علیہ السلام وفات شو نو بیا خو راز پاتې نه شو بیا پکې څه مسله نه وه بیا هغې ویله وی ما ته نبی علیہ السلام لاول په غوږ کې ویله چې زه په دې مرض کې وفات کېږم وی ما ځکه ژړل غټ غم پلار او بیا داسې عظیم پلار وی بیا په دویم ځلې ما ته ویل چې خفه کېږم زما په خاندان کې به د ټولو نه اول ته په ما پسې راځي او یقینا داسې وشوه په هغه خاندان کې بلکل شپږ میاشتې پس بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه لاړه دی به یو ځل چې راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر تکلیف و نو دی ویل د فاطمې رضی الله تعالی عنها وی وا ابتا ای زما پلاره وا کرب ابا دا ای د زما پلار تکلیف و چې دا خبرې کولې نبی علیہ السلام ورته وی لیس علی ابیک کرب بعد اليوم ای فاطمه و صبر وکا د دین وروسته بستا په پلار باندې تکلیف بیا رانه شي ستا په پلار باندې او بیا دا سخت نه وس لک صبر وکا بیا چې کله وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شیرونه ویل او دا رنګ ویل وا ابتا اجاب ربا دعا وا ابتا الى جبريل ننعا وا ابتا من جنة الفردوس مأوا ای پلارا د خپل رب دعوت دی قبول کو ای پلارا من به جبريل ته خبر ورکو چې تا چې چاته وحی راوړه غلاړو تا چې چاته وحی راوړه غلاړو د دین وروسته به بیا دنیا ته رانه شي او دغه شان ای پلارا جنت الفردوس تا زید اوسېدو دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غسل چا ورکه یو عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام تر بلو علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی او بل د عباس دو زامنو یو فضل ابن عباس او بل قسم ابن عباس او بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غلام زوی اسامه دیو نبی علیہ السلام له غسل ورکه نبی علیہ السلام له پدری کپلو کې کفن ورکړل شو او بیا وی چې نبی علیہ السلام به چرته دفن کو چرته به خخو نو په دې کې ابو بکر ویل رضی الله تعالی عنہ و ما د دې پیغمبر نو ورېدل چې کم پیغمبر وفات شي نو هغه په اقځه کې دفن کولای شي چې کم ځای په هغه باندې مرګ راغی ویل هاذا دلته وفات شوی دی اقا کوټه د عائشه رضی الله تعالی عنها چې کومه کمره په اقا کې دفن ک او بیا د پیر په ورځ باندې ماسپخین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او د منګل په ورځ باندې صحابه کرام بلس لس کسان راتلو کمرې ته ورننوته درود به وایه او بیا به واته په نبی علیہ السلام د جنازه نه د شوی لکه مونږ چې کوم جنازه کوو د الله د پیغمبر باندې د جنازه نه وشوي امامتی په کې چانه وکړل لس کسان براتله دند به درود وایه بیا بتله لس کسان او ټول صحابه وملیدو ټول صحابه هغه چې کوم د درود به وایه بیا بتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه شان جنازه نه شوی چې پای امامي د بود پشپه باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پنځو سار لچی بودی نو په دې شپه باندې د منګل او د بود د کوم منس کې شپه ده په دې شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پنځو او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پنځو انس رضی الله عنه د خلق را روان دي د پنه نو فاطمه رضی الله عنها انس توي و کیف اطوابت انفسکم ان تحسوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب تاسو څنګه په نبی علیہ په دې پیغمبرم دا خاورې څنګه اړولې تاسو څنګه دا جرأت وکړه هغه وجړل په چغو باندې شو به منګه دا یو قانون دی وسوګو او بیا هغه شرنل صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لياليا و په ماده سي غمون رااله فاطمه رضی الله عنها وای کدا غمونه په ورځ راشي نو شپې به جوړی شي بیا د نبی اسلام قبر لورغله اخاورې داسې راغستلې او ویل وماذا على من شم تربه احمد الله يشم مد الزمان غواليا و د پیغمبر د قبر د خاورې چې څوک ویږي ټول عمر د بل خوشبوئی ته بیا ضرورت نشته ری دیو جن عزتمندو حاصل دا شر دی واقعي په دې کې زمونږ د پاره یو سبق دی چې پیغمبر د دنیا نه تللی دی په پیغمبر اخلاص نشو د مرګ نه ما او تا د اخلاص نه یو مرګ راتلو ولري دیو جن یو شاعر وای لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا کچردا په دنیا کې څوک همیشه پاتې کېږي نو پکار دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه پاتې شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو ما او تم دتلو ولایو لہذا ردی د پاره تیارې پکار دی د مرګ د پاره ځان تیارول پکار دی او دیو جن عزتمندو
هغه خلق چې هغې په دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه میشن نه خپلوي د نبی علیه السلام طریقې نه کوي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش باندې صرف جشن مناوي نو دا په غلطه دي بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام میشن خپلول غواړي د نبی علیه السلام د طریقو سره محبت پکار دی او دارنګې قبر او آخرت ځان ته رایادول پکار دي الله تبارک وتعالی دې موږ ته دغه پیغمبر تابعداري نصیب کړي او الله رب العالمین دې د هغه طریقې موږ ته ښایسته کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین